پولیس وایي چې د پښتو ډرامو یو ضعیف هنرمند او سندرغاړي خوشبو وسلوالو وجل او د هغې مړی د پیښور سره نږدې د نوخار د اکبرپورې تاڼې په حدود خوشمقام کې غورځولې دي. د نوخار ضلعې د پولیسو مشر یا ډي پي او ښاغلي اصغر خان ویلي چې پولیس د وجل شوي هنرمند مړی د سیمې د خلکو په اطلاع د پټونه ترلاسه کړي او بیا یې د پوسټمارټم لپاره د پبو میاراشد هسپتال ته رسولې دي. بېلابېلو رسنیو ته د پولیسو مشر ویلي چې پولیس د وژنې مقدمه درج کړې او د پیښې پلټنې یې پیل کړي او زر به په دې وژنه کې ککړ کسان ونیول شي. د وژل شوي هنرمند خوشبو رور شهریار پولیسو ته ویلي چې د هغوی تعلق د ثوابې ضلعې سره دی خو فعلا په پیښور کې اوسېدل. د شهریار په مدیریت کې د پولیسو لخوا د درجې پایار له مخې وژل شوي هنرمند په ودونو خادو کې ګډاګانې او د شوکت او فلکنیاز په نوم دوه کسانو خغله ګډانه منې کوله. د هنرمند رور پولیس ته ویلي چې خور یې د شوکت او فلکنیاز په وینا له ګډانه لاس نه اغستو نو ځکه هغوی وجلې او مړی یې ورله. د پیښور نه بهر په اکبرپوره سیمه کې په پټو کې غورځولې دي. د هنرمند رور ویلي چې خور یې په یو شمېر پښتو ډرامو کې هم کار کړی دی. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو وختونو کې وسلوال یو شمېر هنرمندانې او نڅاګرۍ وجلې دي. علب خان شرپو دلبر نیوز 400